لا يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نو دا محمد سید الکونین دا شعر چې دا د ټولې قصیدې بردې دا د دې زړه ده. نو دې شعر ته زر ورسېدله او په بانت سعات کې دا شعر چې کله دا شعر کعب رضی الله تعالی عنہ وفرمیله نو حضور صلی الله علیه وسلم خپل چادر په انعام کې ورک. ان الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول بانت سعاد فقل باليوم متبول متيم إثرها لم يفد مقبول. نو دا شعر ان الرسول لسيف یو روایت کې ان الرسول لنور بل روایت کې دا بیت القصید دا او ترجمه تکو حضور صلی الله علیه وسلم دا نور دا په یو روایت کې سیف تور دا یستضاء به ټول عالم الله تعالی په د باندې چې دا روخانه کړی ده. مهند او د هندوستانی تلوار ده او توره ده او هغه توره چې د تیکې نه باسلی شوي ځکه حضور صلی الله علیه وسلم څنګه دا دنیا فتوحات څوک مخته نشوی ورته راتلی. نو چې دا شعرونه دا دوه خامخا پکې وایي. نو یو ورځ مې د یو میاشت مخکې خبره ده یو ورځ مې دا اشعار چې کله ویله نو سوچ دا مې ویله او طالبان ډیر زیات وي دارالعلوم طالبان تاسو ته معلوم دي. نو دا سوچ کې راغله چې دا او طالبان ټول سره ما سره وایي چې دا باندې به حضور صلی الله علیه وسلم مبارک باندې چې کله دا الله تعالی پیش کوي نو دته به چې دا څونه خوند ورکوي څونه به نه ورکوي داسې یو تصور راغی. نو شپې چې کله وده شوه دې دپاره زه د حضرت ملاقات ته راغلی وم چې صرف دا ورته بیان بیا وکړه. نو چې شپې کله وده شوه نو خوب مې ولیده یو طالب علم خوب کې راغی. طالب علم شکل شباهت ټول ما اوس په نظر کې ده. نو هغه ما ته ویله چې جی ما یو عجیبه خوب لیدلی. هغه طالب علم ما ته خوب کې وایي چې جی ما یو عجیبه خوب لیدلی. نو ما ورته چې ووایه بچی نو ته ویلې چې جی تا سره دا هغه وه چې دا زه درود شریف وایم چې په دې باندې به حضور صلی الله علیه وسلم مبارک خوشحالیږي که نه. وایي ما ته حضور صلی الله علیه وسلم مبارک خوب کې راغی. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي من رآني فقد رآني فإن الشیطان لا یتمثل بی. وایي ما ته حضور صلی الله علیه وسلم مبارک خوب کې راغی او ما ته ویله دا گناهګار یو ته یاد کړه چې دته ووایه وایي حال کونه متبسما حضور صلی الله علیه وسلم تبسم فرماو او بیا یې وویله چې ورته وایي چې زه په دې باندې ډېر زیات خوشحاله کېږم په دې باندې خوشحاله کېږم په دې شمایلو لیکلو باندې زه خوشحال یم او دا ورته ووایه چې د اعزاز صاحب چې د کوم عمل کوي دې باندې زه ډېر زیات خوشحال یم. نو صرف دې شي زه لکه دې ته راوستی وم. حضرت ته ما وویله دغه شی چې زه ما حاضري کړې وه خو تاسو نه وو نو چې بیا مې ورته وویله بیا ویلې چې اوس په لا زه درځم لا به ته راځې ما ورته ویله مال نه تاسو مشران یو نو زه به درله درځم.
ځکه چې د خاندان سره مونږ روحاني تعلق ته اوس مې ملګرو ته وتیله چې الله تعالی دا علمی خاندانونه ضایع کوي نه. ته وګوره د دې مونږ شیخینو روح په څنګه تر و تازه. ما د استاد محترم مولانا فضل الهی صاحب نور الله مرکزه 4 کاله خدمت کړی ده او ډیر قریب سره پاتې شوی. او تاسو ته زه یو ډیر عجیبه خبره وکړم. دا د الله کور کې درته ناست یم، بالیقین دا خبره ذهن نشین کو. زه به بیمارېدله ډیر او دا خوله به مې پخه شوه شیخ صاحب، او داسې به پخه شوه چې ما به دا شودو کې روټۍ خوړله نو بیا به مې تکلیف و، دونه به مې دا خوله پخه شوې و. او استاد محترم سره په دې کال باندې مونږ میر زاهد، ملا جلال او ملا حسن ویله. نو زه به ورتله کتاب به مې ورسره راړاو. نو چې ورانه کتاب ته چې کله دی رووته ما ته کتاب راکړه، ما خوله ورته وازه کړه، ما ورته ویل ملجید ته دا ما خولې ته وګوره ما دونه زیاته خوله پخه شي. او مخکې خو دا موبایلونه نه وه، دا فونان نه و چې خط مې لیکلی چې والدینو ته رسي او بیا هغه ما ته دعاګانې کوي. نو که تاسو دعاګانې ورته کو که نه بیا خو زه د سبق نه محرومه کېږم. نو چې ده ولیدله ده به فورا عادت دا و چې سیده به هلته سړي ته دعا غوښتله، ما ته هلته دعا نه وغوښتله. ما ته ویله بس ملګری ته اوس ورځه، ته اوس ورځه. نو چې سبا چې زه لاړم زه په پوه شوم چې د خدمت خامخا یو برکت ته او دا یو خصوصي امتیاز ده د حضرت شفقت ته چې فورا یې ما ته دعا نه وغوښتله. خو هغه بیماري افاقه ما شپې نه لاشوري سله چې سبا زه ورغلم کتاب ته نو ما تقریبا هغه افاقه شوې وه چې دا ممکنه نه وه چې په دونه زر دا بیماري روغېږي. نو ما ته یې ویله چې ملګریا ته به په پوه شوی یې که نه به یې په پوه شوی. ما تا ته داسې په وخت کې دعا غوښتې ده چې عرش پې ړینجولی. او زه تاسو ته والله بالله ثم تالله دونه په تاکید سره په جومات کې درته وایم شیخ صاحب هغه بیماري تر ننه پورې بیا ما نه ده لیدلې. دا داسې خلکو